دیو جن یو صحابي راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د الله پاک پیغمبره د شریعت احکام خو ډیر زیات دي خو ته ته یو داسې عمل اوغه چې زاغ خپل مشغله وګرځوم او پاغه باندې همیشه عمل کوم ما ته یو خاصه وظیفه راکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ستا جب دی همیشه د الله په ذکر باندې لمدوي همیشه د الله ذکر کوه نو دیو جن علماء لیکلي دي دا ذکر داسې یو عبادت ته چې د دې د پاره نه د ټیم تعین شته او نو ورله او داس ضروری دی داسې یو عمل چې ته هر ټیم کولی شي پملاسته کولی شي پناسته کولی شي په ولاړه کولی شي پاو داسې کې کولی شي بیا داسې کولی شي دکان کې ځان لکار کوي د الله ذکر کولی شي په پټي کې کار کوي د الله ذکر کولی شي زنانه دی کور پخله کوي د الله ذکر کولی شي زین جارو کوي د الله ذکر کولی شي دا یو داسې عبادت ته چې دا ته په هر ټیم کې کولی شي د لپاره مانع نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابي ته فرمایي وي خپل جبه همیشه د الله په ذکر باندې لمده اوساته همیشه لمده اوساته نو ذکر ممکن کوتاهی ډیره زیاته ده ډیره زیاته ده یا به د چا غیبت کو یا به چرته لمس کو یا به چرته په بل ګناه کې مبتلا یو او د الله ذکر په مشکله باندې مونږ کو هغه حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وې سلور سيزونه داسې دي چې دا چاته ورکړې شو کنه نو د دین او د دنیا ټولې خېګړې ورکړې شي صرف سلور سيزونه دي دا چې چاته میلو شو د دین او د دنیا ټولې خېګړې د ته میلو شي هغه کې یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وې هغه جبه چې کوم د الله په ذکر باندې مشغوله وي هغه جبه چې پاغه باندې د الله ذکر کیږي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای شکر گزار زړه دا سي زړه چې هر ټیم د الله شکر وباسي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا سي بدن چې هغه مشقت تکلیف برداشت کون کې دي لګ لګ تکلیف سره چغې نه وي تکلیف برداشت کوي او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای نیک عمل بیبي چې هغه د خاون په مال کې او د خزه په خپل ځان کې خیانت نه کوي کو خاون موجود وي او کو موجود نه وي دا خپل ځان د خاون امانت غني نبی رسول الله فرمایي دا څلور سيزونه چې چاته ملو شو کنه د دنیا او د آخرت د دین او د دنیا ټولې خېګړې ملو شي هغه کې یو نبی رسول الله څه ذکر کړی دا سجب چې د الله په ذکر سره مشغول وي د الله په ذکر سره مشغول وي نو بهترین سیز بهترین جب هغه چې پاغي باندې د الله ذکر کیږي خبره ذکر کوم په دې موضوع باندې لګي خبره ذکر کوم چې زمون په معاشره کې د الله ذکر ډیر لږ پاتې شوی د الله یاد ډیر کم پاتې شوی دی هر انسان د ځان ته سوچ وکي ز سحر را پاسې دلې ما خام شو شپه شو لکټ او ختم ودکېګما د ځان سره حساب وکي د سحر نواله تر دې شپې پورې ما په دې جواب د الله ذکر سمره کړل په دې می کنزلی سمره کړی په دې می غیبت سمره کړی په دې می چغلې سمره کړی په دې می لمس سمره کړی په دې جواب باندې د دوه ټولو جنگول ما سمره کړی دي هر انسان دې سوچ وکړي کنه بیا به هر تن ته خپل پته ولګي چې زه په دې جواب باندې الله ذکر سمره کوم څومره زه په دې جواب الله ذکر کوم هر سړی دې ځان سره حساب وکړي سار شو ما خام شو ورځ ټول تیر شو زما په دې جبه باندې الله نافرمانی ډیر شو د الله یاد ډیر شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي ته فرمایي بس ته دا خبره د ځان سره یاد کا چې ستا جبه د همیشه د الله په ذکر باندې سوي لمده وی لمده دا الله په ذکر باندې خپل جبه لمده ساته او دا ذکر چې کوم انسان کوي د زړه ته سکون وي د زړه ته اطمینان وي د زړه ته آرام وي انفرادي ذکر خو څوک کوي نه انفرادي ذکر نه کوي ډېر کم خلک داسې پاتې شوی چې ځان له ذکر کوي او کو چرته د ذکر مجلس جوړ کړی شي چې راځي ذکر وکړو نو بدعت دی وکړو نو ځان له ذکر کوي نه مجلس ته چې راټولېږي او ذکر کوي نو بدعت کوي نو دا مطلب چې ستاسو خبرې چاړو ذکر کوي اړو ذکر مې ځان له کوه نه په مجلس کې کوه
نو بهرحال زمون معاشره کې ذکر دا ډیر کم شوی دی، ډیر زیات کم شوی دی. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا ذکر دا انسان د عذاب قبر نه خلاصي، ذکر انسان د عذاب قبر نه خلاصي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی په اعمالو کې داس یو عمل بل غوره نشته او بهتر نشته چې هغه د عذاب قبر نه خلاص کې سیوا د ذکر د الله نه. حدیث مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی په عملونو کې چې هغه عمل چې تا د الله د عذاب نه خلاصوي، د عذاب قبر نه خلاصوي، هغه د الله ذکر دی. او عذاب قبر خو به تاسو اوریدلې وي د علماونه، الله دې موږ ټول ته پناه راکړي. حدیث مبارک کې راځي او د عثمان رضی الله تعالی عنہ په مخ کې بچ کله د عذاب قبر ذکر کېده کنه نو ډیر زیات به جوړه یا بچ مقبري ته ورغه او په قبر به سترګې ولګېدې نو ډیر زیات په جوړل، حتی در دې پورې چې دا اوخ کې به په دې ګیره باندې بایدې. ته چاته نه تاسو کو یو عثمانه د جنت ذکر کیږي د جهنم ذکر کیږي دومره نه جاړي، خو چې کله مقبري ته راشه او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډیر جاړي، او د جهنم ذکر چې کیږي دومره نه جاړي. دا ولي؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا قبر چې دا کنه د اخرت د پونو اولنې پونه ده دا قبر. او په دې منزل کې ته کامیاب شې، ورسته نور منزلونو کې هم کامیاب شې، خو کو د قبر په دې منزل کې ناکام شې ورسته بیا ناکامي او ناکامي ده، بیا خو کامیابی نشته ده. ادي وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل وما ته دا یره ده کنه چې تاسو به د خپل مړي د پن نه کوي کنه. ما الله تبارک وتعالى ته فرمایلی چې تاسو ته د عذاب قبر خودلې وي، او تاسو به خپل مړ بیا د پن نه کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په دې سارو باندې عذاب قبر نشته دی، او چرته په دوی باندې عذاب قبر وي په دې زناور باندې کنه تاسو به دوی نه یو سی وخم نه وخور دی، په سارو بر سره وخ نه وراغلی، او چرته دوی ته پته چې په موږ باندې عذاب قبر شته دی. ادیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل وی القبر روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النيران. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل وی دا قبر چې کړه دا د خور یو ډیره کې مې حساب وای، دا د خور یو سله مې حساب وای، دا خو د جنت د باغچو یو باغچه ده یا د جهنم د کم یو بدترین کم ده، یو بدترین کم ده. حدیث مبارک راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې نیک عمل انسان په قبر کې خود شي، نیک عمل انسان په کې خود شي، دا قبر ورته وی زما پشا زما پملا چې څومره خلک ګرځیدل کنه پاغه ټولو کې ماته تخوخ وي، او ما وی چې ته کله زما غېګل راځي نن زما غېګل رااله ته ګور زستا سره څومره خصلوب کوما. حدیث مبارک کې راځي وی د جنت بستر ورته وګړول شي، د برینه आवाज وشي البسوه من الجنه وافرشوه من الجنه وافتحوا له بابا من ابواب الجنه. د جنت جامع ورته واغوندوي، د جنت بستر ورته خورکای، او د جنت د طرف نه یو کړکۍ ورته کولاو چې دا خوشبویانی ورته راځي، او دا قبر کې کولو شي. او چې کله بدعمل انسان په قبر کې خود شي، نو حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله فرمایي دا قبر ورته وي د ازمکه ورته وي زما پشا چې څومره خلک ګرځیدل کنه باغ ټول کې ماته تناخو خوي، زکه چې د په دې ازمکه باندې چغلی کولا، قتل کو، غیبت کو، زنای کولا، غلای کولا، هر قسمه ګناه د په ځمکه کولا. نو کله چې انسان په ځمکه باندې ګناه کوي د ځمکه او تخیری کوي ښا د ځمکه ته ډیر زیات تکلیف ملایوي د انسان د ګناه د وجه نه. نو د ځمکه ورته وای زما په شا چې څومره خلک ګرځیدو پاغه ټولو کې تما تنا خوخوي، نن ته زما غېږه ترالی د ګور چې تاسو سره چل کومه. حدیث مبارک کې راځي د ځمکه په داسې راجوخت شي راتنګ پشي. نبی رسول الله والسلام د خپل مبارک ګوتی په بل کې داسې ورکړي وې د چجې د پخته په بل کې داسې ورننه وزله څنګه چې زما د ګوتی مبارک په بل کې ورننه چجې په بل کې داسې نه نوز د اسمان نه आवाज وشي د جهنم جامع ورته واغوندوي، د جهنم بستر ورته خورکای، او د جهنم د طرف نه یو ټولکی کولاو کوي چې د لودي ورته راځي د قبر ته. الله تبارک وتعالى دې پناه را نصیب کړي. بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی یو کم سل اجدهاګانی په باندې مسلط شي، یو کم سل اجدهاګانی په باندې مسلط شي او د تر قیامت پورې چی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دغه اجدهاګانو نه کو چرته یو اجدها دنیا تراله او دنیا کې پوکي صرف وو
دا غي پوکی به دومره زهري چې په مخ د ځمکه به چرته شینکې زرغون نشي داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړي او لرکول غواړي نو د الله ذکر کوه د الله ذکر کوه دا عذاب به هله سپکیږي چې کله ته څه کوي د الله ذکر کوي الله او د ذکر یو نغده فائدہ دا ده کنه چې کله تا په راحت کې د الله ذکر کو کنه نو په مصیبت کې به د الله دعاګانې ډېر زر قبلې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کوم انسان چې په راحت کې د الله ذکر کوي راحت ته په سکون دی په بیا دې الله یادې وی کله چې په دبانې تکلیف شروع شي کنه او دې الله ته فریاد شروع کی الله ته आवाज وکي الله مصیبت را باندې راغله دی وی دا پرشتي وی چې دا आवाज خو آشنا غونته आवाज دی دا आवाज مخکې مونږ ډېر اوریدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اوریدو او اخکې आवाज دی اوس پکې درد دی تکلیف دی आवाज آشنا دی مخکې مونږ دا आवाज اوریدو چې الله به یادو اوس موږ आवाज اورو چې الله یادوي خو مخکې پکې درد نو او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیفه आवाज غونته کې ښکاري د یو کمزوري انسان आवाज ښکاري نو چې معلومات وکوي او دا هغه انسان دی چې الله به ډېر یادو خو نن په تکلیف راغلی دی نن په څه راغلی تکلیف راغلی نو دا فرشتي الله ته د دې انسان سپارش شروع کی وی الله چې کله په سکون کې کله په آرام کې ته ډیر یاد کړی الله اوس په مصیبت ته تکلیف کې الله دا تکلیف ته نه لري کا د دې انسان فرشتي الله ته بیا سپارش کوي او چې کله یو انسان په راحت کې الله نه یاد کړي او په دې باندې کله مصیبت راغی او دې الله ته आवाज وکي دا فرشتي وي دا خو ډیر ناشنا غونته आवाज ده خو مخکې مونږ نه اورېدل چرته دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلې خو اوس په چرته تکلیف ته دا आवाज او ناشنا आवाज دی مخکې مونږ نه دی اورېدلې الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا په وخت د تکلیف کې بتا الله یاد کی فرشتي به الله ته سپارش وکي الله یو خدا نغده پیدا په دنیا کې دا چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي په مصیبتونو کې به الله بیا تا یادوي ښا په مصیبتونو کې به مونږ باندې مصیبت دا دی الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي د سکون او د آرام په ټیم کې مونږ ته الله چرته یاد خو په خپل مستی کې او په خپل نشه کې او بس په خپل عیاشو کې خو چې چرته پکور کې الله دې نه کې الله دې نه کې یو غم وشي کنه نو بیا د چرته جالدار ټوپۍ ګوري په سر کې دي بیا یو هفته د ټوپۍ په سر باندې ته وځدل لوي اوس چرته د عمرې نه راغی خو یو هفته بیا د خصم دمي خو چې مصیبت او غم لک کم شي کنه هغه ټوپۍ بیا ورته وکړي بیا په خپل نشو تماشو کې شي نو بیا هغه غم موږ نشو برداشت کولای وجه دا ده چې موږ په خوشحالۍ کې الله نه یاد کړو په غم کې به الله بیا موږ سي یاد کړي الله نو یو دا چې په دنیا کې الله یادې په وخت د راحت کې په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد یو پیدا ده په دنیا کې دویم دا چې د الله دا ذکر دومره زورور سیز دی دومره زورور سیز دی چې دا تا په آخرت کې ډیره پیدا درکړي په آخرت کې ډیره پیدا درکړي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام سره ناستو په دې دوران کې یو باندې چې صحابي راغی دا الله پاک پیغمبره په مؤمنانو کې هم داسې یو کس چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلی وی نه داسې غوسه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه ډیر اخر ته په جهنم کې پاتې کیږي هغه ډیر اخر ته پاتې کیږي صحابه کرام تاسو کوي د الله پاک پیغمبر دا کوم انسان دی چې په جهنم کې د ټول نه اخر ته پاتې کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایي په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغه به وي دا چغه به د جبرئیل علیه السلام تر وګوش جبرئیل علیه السلام به ووري چې د جهنم نه आवाज راځي او आवाज د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا आवाज د الله ته आवाजونه کیږي د جهنم نه نو جبرئیل علیه السلام به د الله د عرش تلاندې په سجده پریوسی چې په سجده پری سر به په سجده پروتي الله تبارک وتعالى به تو فرمای ارفع راسك یا جبريل اے جبريل سر اوچت کا جبريل علیہ السلام به سر اوچت کی سر اوچت کی الله تبارک وتعالى به تو فرمای جبريل ولې سناشنا خبر وشو چې په سجده پری وته سچلو شو جبريل علیہ السلام به تو فرمای الله یو आवाज می د جهنم نه واوریدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته आवाजونه کوي چې یا حنانو یا منانو الله تعالی کس کو د جهنم نه وباسه کنه
الله تبارک وتعالى ورته فرمای اے جبرئیل لاړ شه د جهنم چې کم داروغه دی چې دا غنو مالک ته او مالک ته وایا چې دغه سړی روبا سکم چې د یا حنان یا منان چغي وي جبرئیل علیہ السلام بلال شي داروغه ته به وي د الله تبارک وتعالى حکم دی چې په جهنم کې یو تن فروت یا حنان یا منان چغي وي هغه د جهنم نه روباس مالک پوي ټیکتا د جهنم چې کم داروغه دی بلال شي جهنم ته دی په جهنم کې اوګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کی حالانکه حدیث مبارک کې راځي وای داروغه د جهنم چې مالک چې وای د به هر جهنمی داسې معلوم وي لکه څنګه مور خپل ته خپل بچي معلوم وي مور خپل بچي خطا کیږي نه خطا کیږي د جهنم چې کم داروغه مالک هغه ته به هر جهنمی داسې معلوم وي و دی په جهنم کې اوګرځي دغه کس په پیدا نه کی نو دی به واپس راشي چې واپس راشي جبرئیل علیه السلام ته وایي جبرئیل زه خو پسې ډیر وګرځیدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه سا اغسته دی جهنم تازه سا اغسته دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی دومره جهنم په غوسه کې دومره ګرم دی ما ته پته نه لګي چې هغه په کوم ځای کې پروت دی جبرئیل علیه السلام به واپس راشي بیا به د الله تبارک وتعالى د عرش سره خواته په سجده شي الله تبارک وتعالى ورته بیا فرمایي جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیہ السلام چې سر اوچت کې الله تبارک وتعالى ورته فرمایي چې ته خو ما لګلې دې نه چې کوم سره یا حنان یا منان چې هغه د جهنم نه روبا سره ودیستو جبرئیل علیہ السلام ورته فرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته وویل خو هغه راته چې جهنم تازه سا اغسته دی او دومره ګرم شوی دی چې الته د ګډ او د اوس به د انسان پته نه لګي نو مالک پکې پیدا نکو الله تبارک وتعالى ورته فرمایي اے جبرئیل لاړ شه او مالک ته وایا چې د جهنم په پلان کې طبقه کې په پلان کې ګډ کې دا سره پروت راوي باسه الله تبارک وتعالى ورته زوخي جبرئیل علیہ السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه مالک هغه ته وی الله تبارک وتعالى فرمایي چې د جهنم په پلان کې طبقه کې او په پلان کې ګډ کې دا سره پروت راوي باسه مالک بلار چې د جهنم چې کوم فرشته د پاره مقرر دا بلار شي دغه سړی ته بزان اورسي نو حدیث مبارک کې راځي دا سړی ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي دا خپې نه دي دا به د سر سره تړل شي او لاسونه به د سټ سره تړل شي په زنجیرانو کې او په د باندې بماران او لړمانان ران ختی دی بخوري او دی بچي سوی یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو اے ډېر رحم کوونکی ذاته بیا هم دا چغي وي نو د جهنم چې کومه فرشته داروغه مالک هغه به د زنجیران مات کی او به سپړي او د جهنم نه به روباسي چې روباسي کنه نو جبرئیل علیه السلام ته به اواله کی چې اواله کی جبرئیل علیه السلام به د ځان سره روان کی جبرئیل علیه السلام بلار شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګي دا الله تبارک وتعالى به تبو فرمایي جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالى ورته فرمایي جبرئیل ما چې په کم کس په لګلې هغه راوس او الله دهمي دی راوسته دی دا والله دی الله تبارک وتعالى به انسان ته اے بنده ما ته پیغمبران نو درلېګلي دغه الله را لېګلي دي دا هغه پیغمبر سره ما کتاب نو درلېګلي الله را لېګلي دي تا ته ما نو ویل چې دا د ګناونه بنه کوي الله بالکل منع کړی دی ما بیا تا ګناونه کړو کنه الله ما بیا ما ګناونه کړو الله پیغمبران را لېګلي کتابونه را لېګلي د ګناونه نه منع کړو الله دا موجود ما ګناونه کړی دي دې به اقرار وکي خو بیا هم دی چې الله یقینا زه ډیر مجرم یم ما ډیر ګناونه کړی خو الله بیا هم ستاسو د رحمت نه امید نه مزکه می چغي والی چې یا حنان یا منان الله بیا هم ستاسو د رحمت نه امید نه ما الله تبارک وتعالى به فرمایي اے فرشتو تاسو هم گواشه چې د کوم زما د رحمت امید ساتل دي په دغه رحمت سره ما دې معاف کو په دغه رحمت سره دې ما معاف کو زه دې جنت ته داخل کې جنت ته بوزي الله تبارک دا اخره جهنمی ده دا به ټول اخر د مسلمانانو په جهنم کې پاتې شوی خو دې بم الته د الله ذکر کې سبوي یا حنانو یا منانو او د دغه ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي جنت ته به داخل کی الله رون سارا پکې شته دی لخوا الحمدلله سارا پکې شته دی الحمدلله وسره سره مکره ځکه چې دا ساوځي کنه دا اس نشته دی یا اس نشته دی وسره سره مکره سارا پکې زیخ کته بر سازي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي چې د چا سره مینه هغه ډیر یادوي زمون د الله سره مینه د الله به یادو او چې ته خبر شي چې پلان کې سره ما ډیر یادوي هغه د خوخي بد دي شي خوخي دي شي
نو الله تبارک وتعالى چې ته ډېر یادې نه د الله به خوښ شي خوښ پېل شي الله به بیا ډېر خوښ شي د الله ذکر ډېر کوي او کومه خبره چې په جبه باندې زیاته کیږي نه دا قرارې په زړه کې نسی قرارې په څه کې نسی نو په دې جبه باندې ځان له د شپې را پاسه د تهجد په ټیم کې او ځان له په تور شپه کې په یو ګټ کې کېنا او الله الله وایا الله الله او داسې وایي چې د اواز دې زړه ته کوزوا دا اواز دې زړه ته کوزوا ګوره چې دا الله دا نو ستاسو په زړه کې قرارې نسی کنه نسی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي چرته ځان د څه ډېر کم کسانی چې د شپې د جمعه تراغله او دلته ځان په دای ګوټ کې ناشته د الله ذکر شروع کړي ډېر کم بداسي کنه ډېر کم بداسي چې د شپې پاسې دل او راغله د جمعه په ګوټ کې ځان ناشته الله ته په جلا شو د الله ذکر شروع کړي او الله ته چې الله 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 دې زموږ په حال رحم وکړي یقین وکړه زموږ د معاشرین ذکر پاک ختم شوی دی ذکر په کې د سره عبادت نه حسابي چې دا ذکر هم یو عبادت دی ذکر شروع کړي دا تسبیح راواله د دین یو برکت دی ځکه چې دا در سره پلاس کې به اختیار به الله ذکر کوي دا یو برکت دی دا ریاکاری نه ده چې ریاکاری ده دې کې ریاکاری نشته ده دا تسبیح چې در سره ته به اختیار ده سي الله الله الحمدلله سبحان الله الله اکبر دا به وای عادت د سړي جوړ شي دا الله ذکر کوي د دې ډېر زیات پیدا دي په دنیا کې هم پیدا دي په آخرت کې هم پیدا دي په وخت د خوشحالي کې الله یاد کوي په وخت د مصیبت کې به الله مونږ یاد کوي الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق را نصیب کړي اداځه خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ پدې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان سره کلیک کړئ تاسو ته نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم شریک کړئ والسلام ډیر مننه